حضرت مولانا شهیدوی صاحب د شعبان د میاشتې د فضیلت په اړه کې بیان کړی دی. ډېر یو اهم او ضروري بیان دی چې دا د شعبان میاشت ده او د شعبان متعلق یو بیان کړی دی. تاسو ټول ما سره واورئ. زمارونو دې میاشت ته د شوق قدر میاشت وایي او په عربی کې ورته شعبان وایي. د دې میاشتې ډېر برکات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې روژې نیولې تر دې حده پورې چې یو حدیث کې راځي عایشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام ټوله میاشتې روژه نیولې ټوله میاشت. لیکن بل حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک د رمضان نه بغیر پورا میاشت روژه نه ده نیولې. پورا میاشت چې به نیوه رمضان به یې نیوله. نو د حدیث علما بیا د دې حدیثونو منځ کې تطبیق کوي، وایي د شوق قدر د شعبان اکثر میاشت به روژه نیوله او زمونږ دا طالبان وي اکثر له حکم د کل. یو سړی په یو میاشت کې ډېرې روژې ونیسي نو خلق وای دا لکه وي د ټوله میاشت روژه ونیوله. که یو سړی ټوله شپه عبادت ونه کړي خو اکثره یې څه عبادت وکړي نو خلق وای ټوله شپه عبادت کړی دی، حالانکه ټوله شپه نه کړی. د پکې د ماسخوتن ډوډۍ خوړلې، د پکې خبرې اترې کړي، د پکې جمعات تم تللی راغلی، د پکې نورم څه ضروري کارونه به کړي. خو لیکن چې زیاته په یو شپه کې عبادت وکړي نو خلک وایي ټوله شپه وکړه. دقه رنګې حضور پاک د شعبان اکثره حصه کې روژې نیولې دي. نو ځکه صحابه وایي چې ټول شعبان یې روژې نیولې دي. دا یو فضیلت شو. او دا ځکه چې وروستو پسې د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده نو د رمضان د برکت د وجې نه به حضور پاک د شوق قدر په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روژې نیولې. زما وروڼو دې میاشت کې یو ورځ ده او برکتي ورځ او یو شپه ده برکتي شپه ده. هغې ته مونږ د شوق قدر شپه وایو زمونږ په عرف کې، او په عربی کې ورته لیلة النصف من شعبان وایي. د شعبان نیمه د نیمې میاشتې شپه. او زمونږ اردو خوانان هغې ورته شب برات وایي، شب براعت. فارسي خوانان هم ورته شب براعت وایي او اردو خوانان هم ورته شب براعت وایي. دا شپه ډېره قیمتي شپه ده او ډېره د برکت شپه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې بیبي کره او د کور نه بهر وه. عایشې بیبي فرمایي وایي زه اودم پې پوه نه شم چې رسول الله مبارک وه. نو چې زه راویښه شم نو ما پیغمبر علیه السلام کته چې چېرته لاړ. نو نیک حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته لاړم بیبي فاطمه. نو هغوی ته مې الو چې حضور پاک د شپې د کور اوتې پته نشته چې چېرته تللی. نو هغه هم پریشانه شو. حضرت علی صاحب هم راووت، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم راووت، حضرت حسن او حسین ماشومان و هغې هم راویښ شو. نو پیغمبر علیه السلام یې کته چې دی چېرته تللی. نو حضور پاک د بقی چې کوم اوس مقبره ده او صحابه کرام پکې دفن دي نو دقه ځای ته نبی علیه السلام تللی و دوی ورپسې ورورسېده. دې کې قبرونه مو په هغه زمانه کې قبرستان هم او دې کې د غز بوټي مو دا غټه پلوسه د دې بوټي پکې بقیع غرقد به یې ورته ځکه وي شاړ میدان هلته ورپسې دوی ورسېده او دی په کومه طریقه ورپسې ورسېده. زمانونو په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث نقل شوی
دا حدیث مفهوم دا دی چې حضور پاک په کوم لار تلو نو چې کوم به نږدې صحابه نږدې مرګري نو هغه ته وپته و چې په دې لار نبی رسول الله مبارک تللی دا به ترسنه معلومات کېدل دا د حضور پاک د خولې مبارک د خوشبوینه زمون خوله بدبوې او د حضور پاک خوله خوشبوینه حضرت ام سلیم وی حضور پاک منکر راغلی نو دو نو چې ما وتاو قتل نو په دې تندې خوله راغلی و نو ما یو شیشې بوتلګې راواغش اخولې ته مې اونیوه چې دا د خولې ساس کې را پرېوځي چې په دې بوتل کې جمع کړم وی حضور پاک راویښ شو وی ما ته چې ام سلیم دا سکه وی ما دا الله رسول استاد خولې ته مې دا بوتل نیولې په دې بسکه وی ما چې دا به د خوشبویه د پاره مونږ استعمالو او د برکت د پاره به مونږ استعمالو نو پیغمبر علیه السلام په انکار نه کړي دا سکه په بوتل ته واغشت او په تندی مبارکه ګوته کې خودا او ټول خولې په هغه بوتل کې ورته ورغول ام سلیم وی چې منکر بسوک نا جوړ شو بیماران بشو نو ما باغ بوتل را واغشتو په اوبو کې به مې کېښا یو ساس کې به مې ته اوبو کې واچو او په مریض بم اسکل الله به مریض د شفا ورکول او چې کله بم په مدینه شریفه کې وادو او خادی بوا نو ما به دا غې نه یو پټې غوندې او ساس کې را واغشت او په جامو به مې پورې وی چې وادله بلارم نو ما ته به خلک وی چې ام سلیم دا خوشبوئی د کوم دکان کې غیسته دا د څه خوشبو ده داسې خوشبوئی خو مونږ چاته نه ده لیدلې وی ما وی تاسو ته څه پته لګي دا زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک د خولې خوشبو ده نو د حضور پاک خوله دا خوشبویه او خوشبوئی به تتله او د صحابه و عقیدت او مینم درته معلومه شوه چې صحابه سونه د پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتلې ده د صحابه د پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه ده د محفوظ ساتلې د حدیبیه په مقام کې د کافرانو د پیغمبر علیه السلام په میانځ کې چې کله صلح او جوړه کېدله نو د کافرو د طرف نه چې کم نماینده اچه واپس لار نو کافرو ته سوی وی دا سیو که چه دی سړی سره جنگ مکوی وی قسم دی ما داسی مرگری دا چا ندی لیدلی کم چه می دا دو لیدل زه کسرا فارس تا تلیم او د دنیا په ملکونو ګرځېدلم او داسې سړی او د داسې مرګري تابعدار ما چاته نه دی لیدلی او څنګه وی چې اودس کوي نو دې مرګري صحابه د اودس اوبو ته لاسونه نیولي چې دا پزبکه پریو نزي اگر انسی په لاسونو کې او پزانې مګي داغه د اودس په اوبو خلق جنگونه کوي او بل سره او چې خراش کی تو کی د خلینا لاله تو کی نازمکه ته نرسي هغه صحابه په لاسونو کې نیته او په خپل مخې پورې کوي دومره مين او دونه محبت د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو خبره مې دې پورې کوله چې خواله خوشبویا و نو عائشه بی فرمای چې مونږ هغه خوشبویا پسې تلو او بیا داسې خوشبوئی و چې څوک به سره ډېر نږدې ناستو نو هغې ته به پته وه چې د حضور پاک د خوشبوئی دا صفت دی او دا نمبر خوشبوئی ده پته لګي نو زه ورپسې تلم مونږ لاړو د بقي مقبرې ته نو رسول الله مبارک په سجده پروت دی او جاري الله او دا آیت وی ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم دا عیسی علیہ السلام د خپل قوم مصالح ویلو اقرا مطلب یې سره یا الله کتر دې خپل بندگانو له عذاب ورکه نو ستا بندگان دې الله سو په تاسو نشي کولی او که خدای ته بخي نو ګوره دې زور اور ذاته
بیا هم د نسوک تپوس نشي کولی چې دا ولې دی وبخه ګوره د امت د بخنې دپاره حضور پاک په نیمه شپه پسې او بیا د مقبرې سایټ ته ځي او څونه دشمنانې دي یهودیانې دشمنان دي په مدینه منوره کې اوسېدل او د مدینې منافقانې دشمنان دي سره د دې دومره دشمنو او سره د تیارې بیا ځي شاړې ځمکې ته او خدای ته سجدې لګئ او د امت د بخنې سوالونه د الله نه کوي مونږ له څونه دعاګانې غوښتې مونږ سره څونه مینه کړې ده یو ځل رسول الله مبارک او فرمایل ارمان کما خپل رونه ولیدلې نو صحابه ورته وی ولې مونږ دې رونه نه یو څه الله رسول وی تاسو مې امرګری انتم اصحابي تاسو مې مرګری او ورونه مې هغه خلق دي چې لا راغلی نه دي رستو به راځي رستو به پیدا کېږي او نالیدلې به په ایمان راوړي مونږ ته رسول الله مبارک خپل رونه ویلې دي او ارمان یې کړی دی چې ارمان کدا مې ولیدلې نو صحابه ته تپوس کو وی د قیامت پر ورځ به ویني وی او وی پس به پیژنې دا خپل امت او دا خپل رونه زمون خو پیژنې مخامخ را سره ناسو دا به پس پیژنې نو حضور پاک فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضو د دوی د او دس د اندامونو نه برناګانې کیږي په دې به پیژنې دومره حضور پاک مون سره مینا کړی لیکن نو مون پیغمبر علیه السلام له دا غمینه په بدل کې مینا ورنکړه ایسا موالا نکړه مونږ د پیغمبر مبارک شکل خوښ نه کړان دا غي جامم ځان له خوښ نه کړ دا غي اخلاق هم ځان له خوښ نه کړ مونږ نن ټول د انګريزانو په خيونو پسې ګرځو خزه د انګريزانو د خزو په خې کوي او الکان د انګريزانو د الکانو په خې ټول مونږ له د پردو په خې ولې پکار دي چې مونږ د خپل خپل پیغمبر په خې وکړو او داغه په نقش قدم روان شو او زمون بیبیانه د کور خیم دی لونه دا د صحابیات په خیو کې او چې څنګه عائشی بیبي او فاطمی بیبي کم شکل او په کومه طریقه به ګرځیدل چې عقت چلو د غیرت بدل په غیرت خلاصيږي دا څه ده کنه دا د پښتنو مثل بدل چې سو خلاصي هغه ته غیرتی وای او چې بدل څوک د چا اخلاص نکي نو هغه ته پښتانه بے غیرت نو د حضور پاک په من څومره احسانات او موږ له څونه دعاګانې غوښتې دي لیکن موږ د هغې په مقابله کې د رسول الله مبارک سره مینه او نکړه او نه مو سره محبت نم د هغه اخلاق وپېژندل چې څه خوی او چې هغه څه خوی موږ هم استعمال نو دی پې ور پرېوتل فاطمه بی بی پم ور پریوتا او حسن او حسین هم پی ور پریوتل او حضور پاک جلل نو فاطمه بی بی وتوی ولید الله رسول چا خپه کړي چا تنګړي چاره ته تکلیف رسول دی وینا بچي نو بیا پدانی بشپکه دل تراله په سجده پروت جاړي دا ولې وی بچي جبرئیل علیہ السلام را نه او ایماته وی چې نن ډیره برکتی شپه د شعبان 15 سما د شاو قدر شپه او د الله خاص رحمتونه را وریږي نو کدا امت د بخانه سوال کې نو بار الله ته زو جاړو د بخانه سوال والا دا دونه قیمتي شپه نه مارو دومره برکتی شپه نو رسول الله مبارک د امت ته بخانه ځان لنا چې ځان له سوالونو کې د خپل امت د بخانه د پاره لګیا دي او د بقی په مقبره کې د شو قدر 15 سم شپه او خدای ته جاړي او دعاګانې کوي ورونو تاسو هم کوي خیر ان شاء الله د شو قدر شپه ټول شپه خیر دی نه خدای خیر شپه کې پاسه او تهجد کې او الله ته زاریو کې او خدای ته جړاو کې موږ ټول خو الله ته محتاج یو زمون جون ټول د الله تر طرف نه دی زمون عزت زمون بچی زمون مال زمون دولت زمون صحت زمون مرض دا ټول د الله په لاس او په اختیار کې حضور پاک فرمای وی پدیش پر الله خصوصی 300 دروازې د اسمان کولاوي
300 او 300 خاص رحمتونه ته نازلېږي یو څو کسان دي چې خدای هغه نه بخي په دې شپږ قسمه ډلې دي هغه نه بخي یوه ډله څوک ده مشرکان چې خدای له شریک نه دي هغې وي خدای لور ده د خدای زوی دی دا بوت دی دا پلانکې دی دا پلانکې دی خدای له شریک نه دي او خدای شریک شرک کې څوک کوي هغه الله نه بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وی یو شرک نه بخم شرک نه لاندې چې چاله او غواړم نو ارث بخم شرک نه بخم خدای په شرک ډېر زیات خفه کېږي نو یو مشرک چې د الله سره دوی ملګری شریک ګڼي د الله په علم کې بل څوک شریک کوي د الله په قدرت کې بل څوک شریک کوي د الله په صفاتو کې بل څوک شریک کوي دې ته شرک وایي نو یو مشرک نه بخي نمبر 1 دویم جادوګر نه بخي ځکه جادوګر دا مسلمانانو ته ډېر لوی ضرر رسوي او لوی نقصان رسوي جادوګر تر دې حده پورې په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کہ جادوګرم اولید مړی کې اگر چې علماء وایي چې هغه جادوګر چې دې په دې جادو کې د کفر الفاظ استعمال یقینا کما ته یو ځل یو سړی خبره کوله یو جادوګر قصه راته وکړه ما ته وی تعویذ وکاو نو وی د غوا په میچاز وی تعویذ وکړ استاد خدای نوم او د قرآن شریف آیت دا د غوا په میچاز ولیکې دا د قرآن څومره بیادبي ده او د خدای د نوم څومره بېعزتي ده د ده نه غټ کافر به بل څوک دا غټ کافر ته په متیازه باندې د خدای نوم لیکې سپېره او بیا مسلمان ته ضرر رسې دا جادو چې کوي څه لپاره کوي د ښځې د خاوند منځ کې روانه جوړه د رونو په منځ کې روانه جوړه د دوه مسلمانانو په منځ کې روانه جوړه د پلار او د زوی یا د مور او د زوی په منځ کې روانه جوړه کی د سخر سره د خواخې سره ولا روانه جوړه کی دا سخت جرم دی او سخت ګناه ده ويتعلمون منه ما يفرق به څنګه دی اب وزوجه دا یو زمانہ کې الله فرشتي را لېږلې وي هغه زمانہ د جادو فرشتي را لېږلې چې د خلکو ته داسې طریقه سيزونه اوخایې چې دی په د جادو نه بچو د جادو علاج کوي نه غیبت هغه سيزونه د کول چې د خځې خاوند میاس کې به تفریق راوست جداوان نو یو مشرک نه بخي دویم جادوګر نه بخي دریم شرابی خدای نه بخي ډېر خلک اوسم په دې ودونو کې شرابونه او ډېر خلک اوسم د شرابو بوتلې په کور کې ساتي او شراب څکي دا سخت جرم او ډېره لویه ګناه ده او څلورم سودخور نه بخي نن سبا څومره خلک سودونه کوي په سود پیسې ورکی او دونه براکه او چې درانه کړ زیاتیږي به دونه براکه او چې درانه کې زیاتیږي قسم دې نن د سود ته خلق کاروبار وایي سود خلق بس داسې ګڼلې دي لکه چې دا دی یو ګټه کوي چا په بینک کې پیسې خو دي د هغې سودونه خوري سودخور دا د خدای ډېر بدي شي او د قبر عذاب یې سرې د سودخور رسول الله مبارک فرمای وی د وینو دریاب به خوټ کیږي با او دې به دې میاس کې ونه او چې غاړه ترازی نو په دې غاړه به یو فرشته ولاړی او هغه سره به کانی پراتی نو په یو کانی به نیخ په داخله کې ولی نو چې داخله ولګي نو دا هغه کانی به دون زوري چې دې به د دریاب میاس ته ورسوي دی با خود کیږي د وینو دریاب کې بیا بغاړه ترازی لامبو به وې دی به بیا په داخلولي اب دون تیزی کان چې د دریاب میاسته به ورور ده د قبر اذان سود خور ډیر خطرناک ما ته مخکره د کتلم کوټه 13 جمعه نو ال تراته یو سړی خبره کوله
یو مقبره باندې تیریدو ما ته وی دې مقبره کې دا پلان کې قبر وی دا یو سودخور دی دا هغه قبر او چې دې څنګه خخ کا نو قبر اوچو د وینه به د قبر نه راوته وینه دنیا ته وی پته راځل اخبار والا را لغیو کتل دا خور نه به وینه راوته او زامنو به ولا قبر جوړاو بیا به تی وینه راوته زامنو به قبر جوړاو بیا به تی وینه راوته بیا ولا قبر پوخ جوړ کو تک سور رنگ ورکو چې پتاو نه لګی چې دې کې وینه شتو کني هغه نه پس ډېر زمانہ تقریبا شپږ و میاشتې د قبر نه به وینه راوته ما ته خپل یو قبر معلوم دی خو ډېره بده ده دې ته نه چې کم زه میږي داغه قبر نه یو چونډه خور راوړه او ته د میګو سوري سره واچوا لکتا پس ګوره میږي به تختی میګتون روزه او تختی دی دا د سودخور قبر ما ته یو سړی خوله یو مشه او ما په تجربه کړو دا سود ډېر خطرناک جرم او چې څوک سود کوي سود خور دی حرام خور دی گناہ کوي ظالم ظلم کوي ځان سره بل سره نو قبر او قیامت او آخرت به تباہ و بربادی غرق به غرق نو یو سود خور خدای نه بخي مشرک نه بخي دیم څوک شو جادوگر نه بخي دریم شرابي او سلورم سود خور او پینزم کیناگر چې مسلمان ته پزړه کې کینه ساتي مسلمان سره به مینا ساتي بغض او کینه به مسلمان سره نه ساتي حسد ته وته وي په پښتو کې دا سخت جرم دی او ډېر لوی ګناه او شپږم زناکار شپږ کسان زناکار هم نه بخي څوک زنا وسرونو زنا یوازې د اندام نه ده چې په دې سترګو ته پردو ښځو ته ګورئ او پردو تصویرونو ته په موبایل پردو ښځو ته ګورئ دا د سترګو زنا ده حدیث کې راځي زنا العین النظر د جبې زنا چې په جبه یو پردې ښځې سره د خواهشاتو خبرې کوي او په غوږونو زنا څه ده چې دا پردې ښځې خبرې د خواهش په بنیاد اوري دا سخت جرم دی سخت زمونږ په شریعت کې راځي د فقه مسله ده جزیه ده چې یو سړی आवाज وکړي نو په کور کې دنه چې ښځې بل څوک نه وی پلان کې شتا نو دا خدای دی ولا جواب ورکړي چې شتا یا نشتا خو په نرمه جبه د جواب نه ورکړي په سخت جبه دی ورکړي په نرمه باندې ورکړي تاسو کې پلان کې کور دی او څوک نه نو خدای आवाज ورکولي چې او یا شتا نشتا خو په سخت الفاظ پلان کې کور دی نشتا شتا پلان کې کور دی او روزي دارنګ ټلیفون بعض خلک خزو ته ټلیفون کوي کنه چت نو په ټلیفون به سره نرمه خبرې نه کوي چې خلوت چینګي او نرمه پستې خبرې شروع کی بیا خود پزړه کې یو پټه هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کوي او چې سخت خبره دی او که سخت خبره نو هغه پوي چې خدای خطرناک را دوی موزره نه کوي کدوې مده او که پکېړې دا کپارولي دا ګوره شریعت ارشي پابند کړي خدای ته باندې ګوره د خزو اندامونو ته د خزو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړي چې انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه لري ډېر خطرناک سوچونه لري دغه د نور جهان بعد چې تیر شوی دا سوته وی دا مغلیه کې شاه جهان خزا وکړه نو دی وینځاو دی خزا نه و دی وینځاو نو دی شاه جهان بادشاہ ولا دو کم تر ورکړي یو په یو لاس کې او بل په بل کې وداونی صدر اعظم وینځاو کور کې وسره وا خدمت په ولا کا یو کم تر ومنه چې شاه جهان بادشاہ څنګه راغی نو نور جهان ته وی د خپل وین دیتا
هغې نه غریب نه یو کمتره وتښتېده لاس یې سسکه کمتره والوته نو د بادشاه کمترې قیمتي که نه او قیمتي وي نو چې دا بادشاه راغی نور جهان ته ویې کمتره یې څه کړه وی والوته نو دی ورته وی څنګه والوته غصه شو ورته نو هغې ورته هغه بله کمتره پرېښوده وي داسې والوته دویمه یې پرېښوده نو چې هغې ورته هغه دویمه کونتره پرېښوده او لاس یې وړقه او مسکی شوه او وجود یې ورسره داسې لږونې په نخره کوي داسې والوته نو بس شاهجهان پې عاشق شو پاک دی او نکاح پې وتړله ښځه شو شریعت وایي ښځه به د سړو په مخ کې داسې نازک اندامونه نه خوځوي او داسې ادا به نه کوي لاس او خپې خوځول چې د سړو توجه ځان ته پیدا وي دا په شریعت کې ګناه نو دا شپږ کسان شو مشرک جادوګر زناکار سودخور او حسدی چې مسلمان سره حسد کوي او بل شرابي دا نه حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده پیغمبر دی د خدای چې په لاره تېرېده یو غر ته یې وکتل غر ډېر زیات اوچت او داسې ناشنا طریقې سره جوړ شوی چې د دې غر څوکه وتې وه لکه دا اوښ چې قوبي نو عیسی علیه السلام ورته حیران و چې خدای پاکه دا دومره لوړ غر او داسې څوکې وتې ده نو چې ورنږدې شو ویې کتل نو د دې څوکې د پاسه یو تیږه پرته وه داسې لکه دا ګوته باندې چې سړی پلیټ نو ډېر زیات حیران شو چې خدایه غر څونه لوړ دی او دا څوکې څونه تیزه تلې ده او د پاسه پې داسې ده لکه چې رکیبی نسکورې کاڼ پې د پاسه پروت دی نو په ډېر شوق کې ورته ګوري نو جبریل علیه السلام وله راغی وی عیسی ولې وی د خدای دې قدرت ته حیران دې غر ته وګوره او دې څوکې ته وګوره او د پاسه پې تیږه لوړې پرته ده خدایه که لږه وړقېده خو لاندې به راوغورځېږي جبریل علیہ السلام ورته وی د دې نه ناشنا راته وښیم یو یې ښه دی غر ته وښېږي نو عیسی علیہ السلام غر ته چې وخته نو الله پاک یو زلزله راوسته و جړق چې جړق شو نو هغه تیږه د غر د څوکې نه لاندې ورغړېده خدایا دا مره ستا زور تیګر په داسې طریقه وغورځوله چې هغه د غر نه لاندې پرېوته خدایه جبریل علیه السلام ورته دې نه ناشنا راته وښیم وی ښه دې څوکې ته وښېږه لاندې پکې وګوره نو چې عیسی علیه السلام د غر څوکې ته وکتل وخته او لاندې وکتل نو لاندې پکې یو غار یو سوړه وه او دا چې د پاسه تیږه پرته وه دی دا غار داسې بند کړی و لکه څوک چې یو کوټې ته دروازه ولګي یا کوي ته سر د کوي د پاسه سر یو دی بند دی ګوري دی غار ته چې خدایه دا سوړه پکې کم خواته ده جبریل علیه السلام ورته وایي دې نه ناشنا راته وښیم وی ورکوش چې عیسی علیه السلام لاندې ورکوز شو نو په دې غار کې یو سړی ولاړ دی لمونځ کوي دا الله عبادت کوي او خوا کې ورسره خشته د اوبو کنډول پروت دی او سړی لګیا دی عبادت کوي او چاته هم توجه نشته نو عیسی علیه السلام نورم په تعجب کې پرېوت چې خدای پاکه دا سړی دلته ولاړ دی او په دې غر کې په دې غار په دې میاس کې د الله عبادت کوي دا خدای څومره تا ته نیک دی او خدای ریام پکې نشته لکه مونږ خو چې کوو نو خامخا کې دا راځي چې فلان خلک وایي چې ښه مونځ کوي نه غم شته چا سره نه حدیث ته نه تپوس نه پوښتنه نه چا سره د تجارت نه بل څه شپه ورځ لګیا دی او خدای سته عبادت کوي عیسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام وی دې نه ناشنا راته وښیم وی تپوس ته وکړه چې کله نه عبادت کوي نو عیسی علیه السلام هغه سړي ته وایي مرګري د څومره مودې نه دلته کې ته د الله عبادت کوې وی 400 کالو 400 کاله
سلور سوا کال دین بار نیوتے نا دلتا لگی دا اللہ قدرت خبرونو بنے کرنے اللہ سر چکم طاقت تے قسم دے بندہ حیران بکی کیا خدا ادا سے وی سلور سوا کال دیوشی وی سلور سوا کال دیوشی دلتا ولارے ملت عبادت کو دا شپی کوم دروازے کوم خدای دلتا روزی راکای نہ غم نہ خادی نہ سوک خبر دی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نورم تعجب واغی خدایا سلور سوا کال عبادت کو پیغمبر دا سی یوشان نشی کولی جبریل علیہ السلام وی دینا ناشنا رتوی وی دینا بناشنا سی وی رب العالمین فرمائی استانا پس با یومت رازی دا با آخیری امتی دی پیغمبر با دا طول پیغمبران و آخیری پیغمبری داغنون با محمد مصطفیوی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام دا پیشنگوی ورکڑی دا مبشرا من بعدی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد ایمانا پس با یو پیغمبر رازینون بے احمدی دا رسول اللہ مبارک دوارا نمون دی محمد احمد یول مورخ و یول نکیخ دی او پخبل حضور پاک فرمائی دا بخاری حدیث تے انا محمد ز محمدیم صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد ز احمدیم دا خپل نمی پخبل بخاری کی رضی غشت نستانا پس بل امت اخیری او داغی پیغمبر او نمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر دے دا داغ پیغمبر یو امتی کہ دا شو قدر پشپکے دا شعبان پا دینی مکے دا شو قدر پا دی شپکے دا اللہ پاک عبادت اکی یا وشپا دا دی سڑی دا سلور و سو کالو دا عبادت نا پہ اللہ اجر زیادو رہے زمارونو سونا قیمتیش پشوتا تا پمونگ دا اللہ احسان لکہ زبا بل مثال اندر حضور پاک یو ذلو فرمائے وی بنی اسرائیلو کی او صلی تیر شوید بنی اسرائیلو اگر زر میاشتی دا اللہ پلار کی جہاد کرے زر میاشتی دا اللہ پلار کی روجنی ملینا زر میاشتی دا اللہ دا پلار کی منزو نکڑی زر میاشتی نو صحابہ ہوتے اللہ رسولہ بالکل دا کول شواغوی دا غی عمرون زیاد تمو خو عمر کم 50 کالش پیتاو یا کال عمر 15 کال خودی نابالغ او دا دی سالویختو نا 50 تو نا چه وربوڑی بیا بوڑی دا کار نی بیا عبادت نشی کون او پدامیاس کی غم دا خادی را تجارت تی زمیداری دی بسی نمو عبادت کے کہ زمون عمر ډیر وی لکه داغي پشان نو مونږ براغینا زیات عمل کړو نو مونږ له خدای عمر کارا کنو دا بس کو لک پریشان شو صحابه نو الله آیت نازل ک انا انزلناه فی ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تا امت د یو شپه ورکو لیلۃ القدر پر رمضان اخیری لسو کے جکا مشپدا جستا یو امتی پا دغش پکے یا وش پہ عبادتو کی نو دا ذرو میاشتو دا عبادت نداغی ثواب بہتر خیر من 1000 شهر دا خدای پاک فضل او دا رسول اللہ مبارک برکت نو دا شب قدر شپا دا لیلۃ القدر شب قدر دا دیر قیمتی دا اس دیتا شب قدر ولی شب قدر پا دیر نسبت وائی یو روایت کشتا چه اللہ پاک فرشتو تا حکمو کی پا دی لوح محفوظ کی زمون در اتلون کی زمانے چه صدی غلی کلی شوی چه دا ہر انسان در اتلون کی یو کال چه ست تقدیر دن آغولی کے نو فرشتی لکی چه دی با دمرا روڑے خوری دمرا موبس کی دا دا چلی زمون دا یو کال تقدیر راواخلی ویلی او پر رمضان کے چکم لیلۃ القدر شب قدر پارسی دا و لیلۃ القدر عربی دا نو پر رمضان کے چکم لیلۃ القدر نو پدا غشپے دا دنیا فرشتو تاوانے ایدا آوانے نو علماء دی کی علماء
بلکہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائے کہ دریش پہ پر لپسی مال جبریل علیہ السلام را رہے او ما تیوی چې دا افشا و قدر پشپاتم عبادتو کو صحابو تا دیمو آئے او خصوصا دی دا تقدیر دا خیر سوال دا اللہ دا تقدیر دا خیر تقدیر پڑے رسولونو بدلے گی پا صدقہ بدلے گی پا دعا بدلے گی پا صلہ رحمہ بدلے گی نو علماء لکی کہ پدیش پہ او صلی اللہ تا ادرے گی او دا اللہ عبادتو کی نو سوال دی داستیو کی کہ یا اللہ تقدیرم ستا پناس کے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعنده الکتاب نو خدایا تب پدیش پا فرشتو تا حکم کے او زما د یو کال تقدیر بلی کی او پر رمضان لیلۃ القدر کے بے دنیا فرشتو تا سپاری نو خدایا کہ زما پا تقدیر کے دے سخت فیصلی لکلی اللہ را لے بدلے دا سوال کہ سخت فیصلی دی لکلی زما تقدیر کے اللہ را بدلے خدا کہ زما پر تقدیر کے تا مرگ لکلی نو خدا را لے عمر زیاد کر رستو ہے جون کی میں برکت واچا او کہ زما پر تقدیر کے خدا تا فقر لی دلی او تاوان دی دلی او نور د دنیا مصیبتون دی لکلی نو اللہ ارا لبدل کر خدا پاک بدلو لیش نو پدیش پا دا شو قدر پشپر اللہ عبادت کول خدای تا جنا کول او دا امت دا پارم سوال کول دا حضور پاک امت لکلی دی امت دا سوال کول او دا تقدیر متعلق دا اللہ نا سوال کول کہ خدای کہ زمان تقدیر کی سخت ازمائش بھی پریشانی بھی تکلیفی نو رب العالمین آغرانا بدل کا دا بکو انشاءاللہ دا شپا کلا دا درات دن کے نحش پر دا نحی روز پینزل لسم دا او دا نحی شپا پینزل لسم شپا دا گل او دا نحی پا دی میاس کی شکم شپا دا کہ دا گل روز تیر شی او سبالا دا نحی روز رازی دا قشپا دا بعض خلق وی پا دی که او بچو لخروزی اغا دا شپا ندا خیر وز ندا ادا شوریر وز دا چه بچو لپا که خلق خروزی ورکر سو کوئی دے کہ بدروازے روجہ نہیں سے نو روجہ خشیر کسو کی نہیں سی بدا ندا او پا شریعت کے پدے روز کی روجہ ثابتا ندا اگر روجہ دا شورے دروازہ حدیثو کے ثابتا نو دے کہ دروازے روجہ ثابتا ندا اگر سوک نہیں سی پینزل لتمدی مونی سی شپالا تمدی مونی سی واللتمم خبر روجہ سبدا خون ندا او پا شریعت کے دا حضور پاک نرا دیر وزی روجہ ثابتا ندا او دا غد شپی عبادت ثابت دے نو ما چکم حدیث ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ خاص رحمتنا و دق شپا دیڑون بھی اسمان تراکو دے یا ان اللہ ینزلو صفت بلا کیف و توید مندہ طالبا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم لبنی کلب فعربو کی او قبیلہ و بنو کلب بے وطن داغی خلق بگڑ چیلے ریر ساتھ نوی دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختو نزیات مخلوق اللہ بخی دینا دا معلوم شوا چے دا بخن سوال بم دا خدای نکے یا خدای تماو بخی او خدای تماو معاف نو دا شپدا او قیمتی شپدا او بیا با یو کال پس رازی نو که اسی بیسا دا نگڑا وانا شوا نو لاس بمروڑے نور کہ صدقہ خیرات سو کئی نو اس پابندی پہ نشتا او پا حدیثو کے دا دیر وزی دا صدقے سے ذکر نہ دینا او نہ دا دیر وزی دا روجی ذکر پا حدیثو کے راغلے دا غد شپے دا عبادت ذکر راغلے دے نو تاسو قلم دا شپے عبادتو کے او زانا ارہ دیر تکلی پہ عبادت کے اغیتم دا بیانو کے زنانو تا چیغیم ورباندے عملو کی او دا بخن سوال کوئے مالم کوئے زانم کوئے تمام در باندے گورے اشتا منگ با تاسو لکو تاسو مان لکا او یو بلو طولو مسلمانانو لا دا دا دیش پی برکا نشپا قیمتی میاش قیمتی ولی دکا رست ورپسی دا رمضان مبارکا میاش را روا دا سو خبر میں اتارس کرے دا دو جمعین دا دستار بندو روزی دیر کرے دستار بندو او پا دا دستار بندو کے اکثر کلا دا بخاری شریف ختم
کله قرآن شریف ختمونه